د تحریک انصاف ګوند لخوا په خپلو فعالینو د احتجاج دغه کولو نه وروسته د خالي پرواز د پاکستان بېلابېلو ښارونو کې د دغه ګوند پلویان احتجاجونه کړي دي. خو شنونکي وایي چې دا احتجاجونه په ډېره محدوده کچه وو او د خلکو په ځانګړې توګه تحریک انصاف ګوند د مشرانو برخه پکې ډېره کمه وه. د خالي پرواز د عمران خان د نیولو وروسته په چارسده کې هم د تحریک انصاف کارکنان نه دي ښکاره شوي، څنګه چې وړاندې په نښه ممای راوتي وو. د عمران خان د نیولو وروسته د صوبې په اکثره ضلعو کې د په یو سل څلور څلوېښت هم لګېدلې وه، خو د هغې باوجود هم د تحریک انصاف کارکنانو مازدیګر د احتجاج کال ورکړی وو. یو احتجاجي مظاهره د پی ټي آی مخکش د پخواني د صوبې د قانون وزیر فضل شکور خان په حجره کې وشوه چې یوازې پکې خوشه 2 درجن تنانو ګډون کړی وو. فضل شکور خان د عدالتي فیصلې غندنه وکړه، ویل چې دغه یو وړاندیزه پرېکړه او انتقام وو. خو چې کله د هغه نه دا سوال وشو چې د نور کله پرنګ بهر سړکونو احتجاج په ځای په خپله حجره کې ولې احتجاج کوي، نو هغه وویل ما اوس هم د مرګرو سره ټول سره مشوره وکړه، ما که باروزو دغه شانتي که دغه خلکو پکې بیا دغه شانتي مرګري راجمع کړل او زموږ د کسانو سره شامل کړو او یو کچا یو سړی کاڼي روچت کو یو دغه کو بیا زموږ د مرګري دم ټول ځوانان دي دوی بیا قابو کول ډیر ګران دي ځکه چې یو طرف ته یو هنت ملو شي خلک وی جوړای کدا د مشران طرفه په دا محل ځینې داسې نارې وهلې شوې چې هغه لا قانونه ګڼل کېږي. خو فضل شکور خان وایي چې یوازې تحریک انصاف کارکنان به ملک په بل اړوي او نور هیڅ هم دا کار نشي کولی. او چې کله موقع راشي تاسو به ګورئ جی الله دې نه کړي چې داسې دغه ټایم راشي چې موږ د ملک چې په بل واړو دا به تاسو ګورئ د ملک چې دا برتش د پی ټی په بل اړي کول یو قسم نشي اړول. دا په داسې حال کې چې کله د مای په نخښه باندې عمران خان ونیول شو نو د ګوند کارکنانو په ملک سرکاري او فوجي ودانو ته ورونه اچولي وو چې پکې د 400 موټر وین انټرچینج هم شامل وو. د پولیسو د وینا تر مها په پرونی احتجاجونو کې د 10 پورې تنان هم نیولې دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400